ملګرو نن د سره یو عجیبه کیسه شریک کوم. ټول یې واورئ. ډېره زیاته د عبرت کهاني ده. وایي چې په یو علاقه کې یو پالشي ناست و، هغه به پالش کو. روزانه سحر به د بینک یو منیجر راته، هلته به اخبار کته او په دې پالشي باندې به سپلی پالش کولی. چې سپلی به پالش کړي، تپوس به یې ترې کوو چې ستا څو روپۍ شوې، نو هغه به ورته وي 100 روپۍ، نو ده به 50 روپۍ ورکړي. د ورځو نه یو ورځ وه چې دې پالشي د بینک منیجر نه تپوس وکړو چې منیجر صاحب نن سبا د سټاک ایکسچینج څه صورت حال دی؟ نو هغه ورته ډېر په طنزیه انداز سره وخندل او ویې چې ته خپل پالش کوه، ستا د سټاک ایکسچینج سره سویمه ده. هغه ورته وی منیجر صاحب ته چې په کوم بینک کې منیجر یې، هغې کې زما 20 کروڑ روپۍ پرتې دي. نو زه سوچ کوم چې یو 10 کروڑ روپۍ په سټاک ایکسچینج کې ولګوم. منیجر حیران شو چې بینک ته لاړ، نو د اکاونټ والا نه یې تپوس وکړو چې دا پلانې پالشي چې دی د ده زموږ په بینک کې اکاونټ شته. اکاونټنټ ورته وویل چې یو سر خو زموږ د بینک ډېر معزز کسټمر دی، د هغه په اکاونټ کې خو 20 کروڑ روپۍ پرتې دي. منیجر حیران شو، واپس راغی کور ته. چې بیا سار شو نو بیا پالشي له راغی او سپلی پالش کولی او ورته یې وویل چې زموږ را روانه هفته کې بورډ کانفرنس دی او زه غواړم چې ته هغې کې مهمان خصوصي راشي او ته خپل آپ بیتي بیان کې موټیویشن لیکچر کسټمر له ورکړې. هغه ورته وی بالکل ټیک ده. چې بورډ کانفرنس سٹارټ شو نو منیجر د پالشي تعارف وکړو او هغه سټیج ته راوغوښته او ډېر په عزت والا الفاظو یې سټیج ته راوغوښته او هغې ته یې وویل چې آپ بیتي خپله ووایئ. هغې ورته وی اوس پالشي خپله واقعه بیانې چې دا 20 کروڑ روپۍ د سره راغلي څنګه دي؟ هغه ورته وویل چې منیجر صاحب دا زموږ دوه وروڼو موږ کار په چکر کې ډېر زیات وکړي دو، خو موږ ته پیسې موږ ته مزدوري میلاو نه شوه او وږي تږي ډېر هسته حالت هم و. نو په یو فوټپات موږ ته یوه سکه میلاو شوه چې په هغې سکه باندې موږ 2 سیو واخیستل. نو زما ورور وی چې دا سیو خورو، اما ورته وی نه دا دوباره خرڅو کاروبار په شروع کو. به هر حال زما د ورور لانجه راله، هغه سیو هغه لږ کراچۍ ته لاړ او زه دلته پېښور کې مثال پاتې شوم. هغه سیو ما خرڅ کو، داسې کېده ما هغې کې پیسې وګټلې، د پالش سامان مې پرې واخیستو، بیا مې یو دوکان واخیستو. اوس څه ورځې مخکې ما ته ټلیفون راغی چې ستا هغه ورور مړ شو او هغه ما ته 20 کروڑ روپۍ پرېښودې. نو زه په دې باندې ډېر زیات اریان شوم. خو منیجر صاحب زه په دې هم ډېر زیات اریان شوم چې ستا په خیال په پالش کې ما 20 کروڑ روپۍ وګټلې کدو. مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.